د جیمیل اکاؤنٹ پاسورډ به څنګه معلوموي؟ اکثر د ځینې کسانو نه پاسورډ هیر شوی وي، موږ به خپل پاسورډ څنګه معلومو، یا به موږ د خپل جیمیل اکاؤنٹ ته پاسورډ څنګه چینج کوو. اوس که تاسو فیسبوک ته چینج کوئ یا ټیک ټاک ته چینج کوئ نو په هغې کې زوړ پاسورډ غواړي، خو په جیمیل کې چې دی کوم اپډیټ راغلی نو د هغې اپډیټ د وجې نه چې دی د جیمیل اکاؤنٹ اوس چې دی هغه زوړ پاسورډ نه غواړي او ډایرکټ تاسو د خپل جیمیل اکاؤنٹ ته پاسورډ چینج کولی شئ. په دې باندې مخکې موږ هم ویډیو کړې وه، خو ځینې کسان وایي چې دا پاسورډ به معلومو څنګه، نو دا ډایرکټ چې دی دا تاسو چینج کولی شئ. زوړ پاسورډ ته ضرورت نشته، د نوي پاسورډ نه اوسنی چې کوم اپډیټ دی نو د دې په تور باندې چینج کولی شئ. څنګه چینج کېږي په دې ویډیو کې درته مکمل طریقه چې دی دغه درته ښیم چې تاسو به خپل جیمیل اکاؤنٹ دغه چې دی پاسورډ چې دی دا به څنګه چینج کوئ. د هغې لپاره به خالي تاسو داسې چل کوئ چې تاسو به د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. څنګه چې موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی دغه شان به تاسو د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به کولاو کوئ. دا به کولاو کوئ نو په دې کې به لاندې راشئ. دا زه چې کوم ځای کولاوم دې ته تاسو د پلی سټور نوم راتلی شئ، د یوټیوب نوم راتلی شئ، کوم ځای کې ستاسو د جیمیل اکاؤنٹ وي د هغه ځای نه ورته تاسو راتلی شئ. خو په دې انډرایډ کې چې دی په دې سیټینګ کې دلته کې ګوګل یې لیکلی، لاندې ګوګل لیکلی، دلته کې په ځینې کې به لاندې د ځینې کې په منځ کې لیکلی. نو دا ګوګل چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. د کومو کسانو تعلیم نه وي هغه هم چینج کولی شي. دا ګوګل چې دی دا جی چې لیکلی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې دا کولاو کو تاسو به ډایرکټ دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلی نو اول یې لیکلی دی ګوګل سروس لیکلی دی، بیا دلته کې ستاسو آی ډي لیکلی. ستاسو چې کوم آی ډي که تاسو په تصویر لګولی نو ستاسو د پروفایل تصویر چې دی دا به تاسو ته هم ښکارېږي. که تاسو پرې نه یې لګولی نو دلته کې ډایرکټ چې دی د دې جیمیل آی ډي نه چې دی د دې نه دا کوم چې خړ شو دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي. چې څنګه را تاسو داسې ووایي نو له پاسه بیا ستاسو آی ډي او که ستاسو نه نور جیمیل وي نو هغه ټولې لاندې تاسو ته شو کېږي. د کومې نه نه یېري هغه د دې ځای نه تاسو سلیکټ کولی شئ، لکه هغه تاسو را کولاولی شئ. چا کولاو کړه په هغې کې بیا دغه شانتې ګوګل اکاؤنٹ چې لیکلی دی دا دایره دې چاپېره شوي ده، دا ګوګل اکاؤنٹ چې دی دا به ځان سره ووایي. دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه یې دا داسې کولاو کوم نو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلی نو دلته کې لږ لاندې راغلی، دلته کې لاندې راشئ، دلته کې 1 2 3 دریم نمبر دی، دا 3 سټارونه یې لیکلي دا کړي دي ورکړي دي په دې اودي دغه کې دا 3 سټارونه ورکړي دي. دا به ځان سره ووایي، دا کم چې خړ شو دا به ځان سره ووایي. موږ چې کله پاسورډ چینج کړی هغه تاریخ ورسره هم ورکړی نو دا به ځان سره ووایي ګوګل پاسورډ دا لیکلی دی. دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کو دلته کې په دې مخ په ستاسو نه دغه غواړي د سکرین به تاسو ته تور شي. دلته به ستاسو نه ستاسو د سکرین لاک چې دی دا به غواړي. نو د خپل سکرین کم لاک چې ستاسو په سکرین لګېدلی هغه به ورکړئ. چې هغه یې ورکړو نو دلته کې دا 2 خانې ورکړي دي. دا 2 خانې ورکړي دي. په دې یوه خانه کې چې دی خپل پاسورډ به ولیکئ، نوی پاسورډ به ولیکئ، هغه پاسورډ به ولیکئ چې هغه مضبوط پاسورډ یې ښکلی او تاسو ته یاد وي. نو هغه به له پاسه خانه کې ولیکئ چې کوم پاسورډ له پاسه ولیکلو هغه پاسورډ به راوړئ هغه به لاندې ولیکئ. خو داسې به نه کوئ چې عرضي تاسو ولیکل او د ټایم سره یې ولیکل او بیا نه یېري. نو پاسورډ به له اول ځان له جوړ کړئ چې دا زموږ پاسورډ ده دا موږ دې لږدو نو له پاسه به ولیکئ او لاندې به ولیکئ او چینج پاسورډ لاندې لیکلی دی. چې څنګه یو چینج پاسورډ ووالو نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به چینج شي. نو په دې طریقې باندې تاسو خپل جیمیل اکاؤنٹ لا پاسورډ چې دی هغه چینج کولی شئ. لکه تاسو خپل پاسورډ چې دی دا معلومولی شئ ځکه چې بل پاسورډ تاسو کېښودو نو هغه بیا تاسو ته معلوم وي.